چې جنگ بدر په کوم ځای کې واقع سو او اصحاب څومره وله او کفار څومره وله او څومره کفار پکې مردار سوله او فتح خداوند متعال ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته په څه ترتیب ورکړله او جنگ بدر ته څومره ملایکې راغلي وې د امداد دپاره او په کوم تاریخ باندې واقع سوې وه انشاءالله د دې بیان به په مختصر الفاظ سره وکړو د دې دپاره چې جنگ بدر چې کوم دی یو تاریخي جنگ تیر سوی دی صرف په جنگ بدر کې دا نه دی سوي چې صرف اصحابو شکست ورکړی دی و کفارو لره بلکې یو داسې تاریخ مسلمانانو پرېښوی یو داسې روب او دبدبه یو داسې روب یې واچوی و کفارو لره چې تر نن زمانه پورې کفار هم د جنگ بدر هغه تاریخ کې خپل خبره لیکي یعنی یو مکمل انقلاب خداوند متعال په هغه جنگ کې راوستی د جنگ بدر نه مخکې چې کوم وله هغه اسلام سلج مغلوبه وو او مسلمانان چې وله اصحاب چې وله کمزوره وله خو لیکن جنگ بدر چې واقع سو ابو جهل چې پشکې مردار سو نور داسې چې کم د دوی سردارانو هغه پشکې مردار سوله نو یو انقلاب خداوند متعال راوستی چې هغه اسلام روب دبدبه خداوند متعال په کفارو باندې ورواچوله د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم په جنگ او په جهاد کې خپله شراکت کړی دی هغه ته غزوه ویل کیږي او چې کوم بدی نه تی اصحاب یې استوله هغه ته سرایه ویل کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 28 جنگونو کې په 28 ځایو کې خپله بذاته د مبارک په جنگ کې شرکت کړی دی چې هغه 28 غزاګانې دي یعنی په 28 غزاواتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله په جنگ کې شراکت کړی دی خپله جنگ د کفارو سره کړی دی خپله د مجاهدینو په صفونو کې ولاړ ولو او چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به شراکت نه کوي اصحاب به استوله نو هغه ټوټل 15 دانې دي دې ته سرایا ویل کیږي سرایا دا چې کوم دي سوریه چې کوم ده دا سوریه دې ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شراکت نه یې پشکې کړي اصحاب یې ورستولي نو ټوټل چې دي هغه 15 دانې دي نو په جنگ بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله شراکت کړی دی د دې واقعه تاریخین داسې ذکر کوي او خداوند متعال بیان هم کړی دی یو وارې په 3 سپارې کې مختصر بیان کړی دی بیا په سورت انفال کې بیان کړی دی خداوند متعال بقاعده صراحتا آیاتونه په دې کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو د زرو ملایکو وعده ورسره وکړل زر ملایکې تا ته رالیږمه بیا د 300 ملایکو د 300 ملایکو وعده ورسره وکړله بیا د 500 ملایکو وعده ورسره وکړله دا خداوند متعال صراحتا آیاتونه الله را نازل کړي دي خو دا ملائکی چې زر ملائکی یا 3000 یا 15000 ملائکی چې اصحابو د امداد د فار راتلی دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې یو ملائکه هم ورته کافی و کافرانو لره چې یو ملائکه یو جبرائیل راغلی و ټول ختم کړي و مکمل نو دا 0 3000 15000 ملائکو ته څه ضرورت و نو خداوند متعال د دې خپل جواب ورکوي چې دا ستاسو د اطمینان د زړه د فاره ستاسو د سکون د فاره اصحابو ته وایي ما دا زر ملایکې یا 3000 یا 15000 ملایکې راواستولې چې ستاسو زړه مطمئن سي د انسان زړه بیا مطمئن کیږي په دې باندې چې او زر ملایکې راغلي زموږ د مدد د فاره یا 3000 راغلي یا 15000 راغلي دي د اصحابو د اطمینان د زړه لپاره الله دا وعده ورسره وکړل کې یو جبرائیل هم ورته کافي و شافي و واقعه داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړي د مکې مکرمې څخه هجرت یې وکړي راغی و مدینې منورې لره په مکې مکرمې کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیف ورکوي کفارو اصحابو ته ډېر تکلیف ورکوي نو الله په حکم سره دوی هجرت وکړي راغی مدینې منورې ته راله په 2م کال د هجرت باندې یعنی 2 کال د هجرت چې پوره سوله په 2م کال باندې
دا د کفارو چې کم قریش وله د مکې چې کم قریش وله دا خپل منځ کې فیصله سره وکړله چې دا خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د تکلیفو څخه دا خو محفوظ سو، زموږ د ضرر څخه محفوظ سو، دا خو موږ خو د تکلیف نسو رسولی، موږ دته ضرر نسو رسولی. راځي یو داسې ترتیب جوړ کو، یو داسې اسباب تیار کو، یو داسې د جنگ اسباب برابر کو چې یو دم به په مدینې منورې حمله وکړو، مکمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ټول مکمل ختم کو. دا مشوره سره وکړله، داسې ترتیب یې جوړ کړلو چې په مکې مکرمې کې دوی داسې اسباب سامان سره راجمع کړله. ویې ویله چې داسې به وکړو چې داسې سامان د تجارت سامان به سره راجمع کړو او دا به واستو شام لره، په شام کې به هلته تجارت وکړي. د دې تجارت چې څومره فایده وه، څومره ګټه وه، دا چې راغله دا ګټه و، دا به ټول مکمل استعمالوو په د جنگ په اسبابو کې، په مقابل د اصحابو کې به دا مکمل استعمالوو. تاسو تقریر ته راځئ. نو د ابي سفیان په سربراه ابو سفیان یې مشر کوي. د مکې مکرمې ټولو خلقو مکمل امدادي شیان ابي سفیان ته راوړل، څونې چې وس یې و تر دې پورې چې تاریخونه لیکي چې یو کونډه ښځه وه، هغې هم یو څه سامان په دغه سامان کې پرېښوی په مقابل د مسلمانانو کې چې دا به تجارت ګټه وسي په شام کې او راځي او بیا به د جنګ اسباب اخو. تقریبا 80 قریش داسې وله چې دا په سربراه د ابو سفیان سره په 2 د هجري دا د خزان موسم تقریبا داسې و، دا تقریبا زر داسې وشو برابر یې کړله او روان سول په شام باندې. صرف په دا نیت باندې روان سول چې هلته به ګټه کوو، چې ګټه مو وکړله دا به استعمالوو په مقابل د چا د اصحابو کې. دا روان سوله. ابو سفیان روان سو شام طرف ته. چې شام طرف ته روان سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو ته معلومات وسو چې ابو سفیان شام ته روان دی، قافله ورسره تجارت قافله. خو دوی کوشش وکړو چې دا ګیر کړي، کوشش وکړو چې ګیر کړي، خو لیکنه ګیر نه کړل. ابو سفیان ولاړی شام ته ورسېدی. چې شام ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب سره راجمع کړله. 2 د هجري رمضان مبارک میاشت وله. اصحابو ته معلومات وسو چې د شام طرفه ابو سفیان را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب خپل سر راجمع کړل، سر راټول یې کړله او خپل اصحابو ته وویله چې اصحابو یعنی دا تاسو غنیمت نه ګڼئ چې د ابي سفیان چې کومه قافله د تجارت قافله دا ستاسو په لاس درسي. یعنی داسې مکمل بیان یې ورته ونه کوي چې دلته جنگ دی، جنگ ته ځان تیار کاسه. نو د دې وجې کتابونه لیکي چې کوم اصحاب پاته سول د جنگ بدر نه، په هغه کې خداوند متعال زجرن خبره هم ونه کړ چې زجر ورته وکړي. نو په دې کې اصحاب راپورته سول، تقریبا 314 یا 314 یا 315 په تعداد سره اصحاب راپورته سوله. نو د دې وجې دلته داسې اچانک کار پیښ سو، په دې وجې دوی سره هغه مکمل اسباب د جنګ هم تیار نه سوله. تقریبا 2 آسونه ورسره وله، 80 وښه ورسره وله، یو څه لږ زغري ورسره ولې. داسې مکمل اسباب د جنګ نه و چې دوی شب مکمل ځان تیاری نیولی وای. را روان سوله، قافله راووتله، مخ ته راله. چې مخ ته راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 اصحاب د دې لپاره ورواستوله د بدر مقام ته، د جاسوسۍ په خاطر یې ورواستول چې تی معلومات وکړي چې د ابو سفیان قافله کوم ځای ته را رسېدلې ده. 2 اصحاب رارل د جنگ بدر مقام ته چې راورسېدل، چینې باندې خپل هغه چې کوم 2 وښه وه هغه یې وتړله. په دغه ټیم کې د 2 زنانو خپل منځ کې سره جنگ دی. یوې زنانه قرضداري په بلې زنانه باندې ده چې ما قرضداري راکړه. هغه بله زنانه ورته وایي چې سبا ته د ابي سفیان د قریشو قافله د جنگ بدر کې به دلته شټاپ کوئ. بدر کې ولې؟ ځکه دلته چینې ډېرې وي، اسباب ډېر ول، ته شټاپ کوئ یو څه وخت. نو ځکه دا بلې زنانه ورته وویله چې د قریشو قافله سبا دلته را رسېږي، سبا یا بل سبا زه دلته بیا مزدوري کوم، تا پیسې ودر ادا کړم. هغه اصحاب چې کوم وله هغوی دا د زنانو خبرې اورېدلې، هغوی ته دا معلومات وسو چې سبا یا بل سبا به د ابو سفیان ډله د هغه قریش چې کوم دی هغه به دلته را رسېږي.
په دغه ځای کې یو مجدي په نامه سره یو سړی و، هغو د دغه زنانو په منځ کې فیصله وکړل، سره خلاص یې کړل، ورته یې وویل صحیح وایې زنانه، سبا یا بل سبا به قافله را رسیږي، ستا مزدوري به درکوي. هغه اصحابو خپل امنګي چې کوم ول وبه هلته وچښلې، امنګي یې ډک کړل، روان سوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکوي. واقعه چې څه کم مخته ورته تېر سوي وه ټول واقعه ورته بیان کړله، چې دوه زنانه و جنګ و، داسې واقعه و، ټول یې مکمل ورته بیان کړل. په دغه ټیم کې ابو سفیان ته معلومات وسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اصحاب راوتلي دي د قافلې مخ نیسي. یو سړی یې واستوي مکې مکرمې ته، خبر یې ورکوي، ورته ووایه چې ورسه ابو جهل ته خبر ورکه چې اصحاب راوتلي دي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره راوتلي دي او ستاسو د قافلې مخ نیسي، څومره تجارت څومره اسباب دي چې زر وښه دي مکمل ټول بار دا مکمل دوی په لاس ورځي، خپل د قافلې اسبابو تیاری ونیسه بچه کس. ابو جهل تعالی ته معلومات ورغی. کفارو د قریش چې کوم وله مکې مکرمې کې څومره کفار ول، د ټولو په منځ کې خبره اخوا دېخوا خوره سوله، ټولو تیاری شروع کوي. د دې خوا ابو سفیان هم داسې چالاک و، هغه مخکې د خپل د تجارت د قافلې نه مخکې بدر ته ځان ورسوي، داسې پټ ولاړی، پټ وهم ورسره و، پټ ولاړی. اچانک دغه مجدي چې کوم و دا په مخه ورغی، ورته ویې ویل به تا څوک لیدلی نه وي. هغه مجدي ورته وویل دوه کسان راغله دلته وبه یې وچښلې او خپل هغه چې کوم منګي و هغه یې ډک کړل او ولاړل. ابو سفیان چې راغی چې دا وش چې کوم د دوی هغه ګیر کړي وه چې کوم ځای کې هلته دوی تړلي وه، هلته یې وکتله، هغه پوچې نه دي، پوچې یې راواخیستلې، پوچې ځینې ماتې کړلې. چې پوچې ماته کړې، پوچې کې دننه هغه مندکې وې، د خرما مندکې وې. نو دا سوچ وکړي چې د مدینې منورې خلک چې دا خرماوې زیات استعمالوي، دا وویل چې دا بل څوک نه دي، د یثرب خلک دي، د مدینې منورې خلک دلته راغلي دي جاسوسۍ په خاطر باندې. نو ځکه دا سوچ وایي چې خامخا دغه اصحاب دې دلته راغلي دي. نو فورا ولاړې قافلې ته خبر یې ورکوي، لارې بدله کړله، سمندر چې کوم وه چې کوم هغه چې کوم دریاب دی د هغه غاړې ونیول، په هغه خوا ولاړې، دا د بدر خوا یې ایله کړل دا لاره، دلته به اصحاب راځي. بیا دی خو ولاړې اخوا ته، بل نفر یې ورواستوي ابو جهل ته، ورواستوي ورته ویې ویله، ابو سفیان نفر ورواستوي ورته ویې ویل چې ابو جهله نور یعنی کومک ته ضرورت نشته، زه د اصحابو د چم واوښتلم، نور ضرورت نشته چې ته راځې زما امداد او زما کومک ته. ابو جهل وویله، د ابو جهل وایي دغه ته ابو جهل جاهل و، ناپوه و ډېر، وایي نه ما خو اوس تیاری کړی دی، ما سره خو مثال ورته وویل ډولو سرزناو دا شیان دي، ما سره خو د ډمې دي زنانو دا شیان دي، زه به ځم بدر ته، هلته به 2-3 شپې کومه، هلته به سازو سروزو ډماما کوم، هغه نه بعد بیا راځم. داسې